الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. تاسو مخکې ما د قرآن کریم یو آیت تلاوت کو، هغې کې الله تعالی فرمایي: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تاسو دین تذکره یا دهانی یو بل تکوي، دا ایمان والو ته نفع ورکوي، او پیریان او انسانان ما صرف خپل عبادت لپاره پیدا کړل. څومره مخلوقات هغه انسانان دي، جنات دي، دا الله رب العزت د دنیا کې پیدا کېدو مقصد د دوی دا دی چې خپل عبادت لپاره الله تعالی پیدا کړلی. زما عبادت وکړي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. دا دې لپاره نه دی پیدا کړی چې دیو رزق د الله تعالی په ذمه باندې دی، چې رزق دا الله تعالی ورکوي. کم کس پیدا کېږي، الله رب العزت فرشتې رالیږي دغه سره چې ده به دومره رزق کې، دومره به چې ده ته خوراک ملاویږي، دومره پلان کې ذکر د رزق کې، دومره پلان کې دانه کې ذکر رزق کې. هر شي حساب کتاب فی کتاب مبین، دا هر څه په ښکاره کتاب کې لوح محفوظ کې دا لیکلی شوي دي. نو الله رب العزت موږ تاسو له رزق بندوبست هر څه بندوبست کړلی. موږ تاسو را لېږلو مقصد هغه دلته کې د دنیا کې د خپل رب پېژندل دي، چې خپل رب موږ وپېژنو، خپل رب عبادت وکړو، او خپل رب په دنیا کې راضي کړو، هغه طریقې اختیار کړو چې کوم باندې زموږ تاسو رب زموږ نه خوشحالېږي، زموږ رب خفه کېږي، هغې کارونه موږ حفاظت وکړو، د هغې نه لرې ځان وساتو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو الله تعالی را لېږلی، د هغه مبارکې طریقې چې په یو طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من تمسک بسنتي عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. رسول شهیدانو اجر ثواب الله تعالی په یو طریقه باندې ورکوي. دا شانتي حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کامل ایمان والا هغه دی چې د هر څیز نه زیات محبت زما سره د هر څیز نه زیات محبتي، دا کس کامل ایمان والا دی. دا شانتي بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. تاسو کې کامل ایمان والا څوک نشي کېدی تر څو پورې چې خپل خواهشات هغه د هغې څه نه تابع کړي کوم چې ما راوړلي، کوم سره زه راغلی ما هغې خپل خواهشات د هغې تابع کړي نه دي، نو هغه پر هغه کامل ایمان والا کېدی نه شي. نو موږ د دنیا ته راتلو مقصد خپل رب وپېژنو، هغه رب چې هغه ټول کائنات، دا ټول کارونه، ټول بادشاهي، دا ټول هر څه چې په دې کې څه پیدا کړلي، دا ټول د الله تعالی دی، الله تعالی پیدا کړلي. قل ان الامر كله لله. دا ټول څیزونو امر، حکم، بادشاهي دا د الله تعالی په لاس کې ده. هو الاول والآخر والظاهر والباطن. الله رب العزت دا ابد نه دی. هغه وخت کې چې کوم وخت کې دنیا اسمان هیڅ شی نه الله تعالی موجود و، الله تعالی اوس هم موجود دی. بیا د اسمان ځمکه دنیا هر څه به ختم شي، الله تعالی بیا هم موجودي، او هغه الله رب العزت هغه په لاس کې د هر شي اختیار دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. ځمکې د اسمانونو بادشاهي او د هر کار د الله تعالی په لاس کې دی. دې پیدا کول والا د الله تعالی ذات دی، بل سوچې دا پیدا کول نشي. دا ټول کائنات چې موږ تاسو په نظر راځي دا الله تعالی پیدا کړلی. اسمان الله رب العزت څومره ټولې طریقې سره پیدا کړلی، او هغه الله رب العزت د دغه اسمانونو نه موږ تاسو باندې قرآن کریم او دا شانتي کوم دا قرآن کریم نازل کړلی، او تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلى. دا قرآن کریم هغه رب نازل کړلی هغه اسمانونه او ځمکې دې دا اوچتې کړلي، او اوچت اسمانونه او دا وریځې دا الله رب العزت پیدا کړلي. انه لقول فصل وما هو بالهزل. دا قرآن کریم دا یو فیصله کن قانون، یو فیصله کن پخه خبره ده، او دا د غب او د مذاق خبره نه ده. وما هو بالهزل. الله رب العزت
فرمایي وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السميع العليم. دا کلمې دا بدلیږي نه چې کومې بدلیږي سره فرق راځي. الله رب العزت صحیح طریقې سره موږ تاسو دا قرآن کریم نازل کړل چې په دې کې سره بدلون نه راځي. د حفاظت ذمه د الله تعالی اغستې ده. هغه الله رب العزت هغه موږ وپېژنو. قل اللهم مالک الملک، هغه الله چې دغه سره هغه د بادشاهانو بادشاہ دی، بادشاهي ټوله دا دغه په لاس کې ده. تؤتي الملک من تشاء، چاته وغواړي بادشاهي ورکوي. وتنزع الملک ممن تشاء، چا نه وغواړي هغه بادشاهي دا دغه نه اخلي. وتعز من تشاء، چاته وغواړي عزت ورکوي. وتذل من تشاء، چاته وغواړي ذلت ورکوي. ما يفتح الله للناس من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. یو رحمت الله تعالی کولاو کی، یو رحمت الله تعالی راولېږي، هغه بندول والا څوک نشته. ټول دنیا اټم بم هر څه چې راجم شي او الله رب العزت چاته څه فائدہ رسول غواړي هغه فائدہ هغه منکوي نشي. وما يمسك فلا مرسل له من بعد. کچری چانه یو نعمت بند کی، یو آرام راحت دا چانه بند کی، نو څوک هغه چې هغه آرام راحت هغه عزت هغه ورکون کې نشته. يمسسك بضر فلا كاشف له الا هو. کچری تا د مصیبت درسي الله رب العزت تعالی ته تکلیف درسي، مصیبت درسي، دا غي لړکون کې څوک نشته. الله رب العزت اراده فرمایي چې زه پلان کی کسلا سزا ورکوم، پلان کی کس باندې بیماری راولم، پلان کی کسلا عذاب ورکوم، هغه پلان کی علاقه باندې زه عذاب راوروم، دا غي منکون کې څوک نشته. ټول کسان راجم شي، مخلوق راجم شي چې پلان کی ټیم الله تعالی د یو مرض یا افت یا سشي راولي، عذاب راولي، دا ټول خلق راجم شي، ټول نظام راجم کی، نو چې هغه نظام هغه ټول طاقت هغه روپۍ مال دولت هغه فوج هغه عذاب دغه یو کس نه اړولې نشي. نو هغه الله تعالی فرمایي وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کچری چاته رحمت اراده وفرمایي نو ټول کائنات دا ټول خلق راجم شي او هغه رحمت هغه نعمت بندول غواړي، هغه څوک بندول نشي. قل ان الامر كله لله، تو ویا ټول حکومت دا د الله تعالی سره دی، د هر شي حکم دا فیصله دا د الله تعالی سره دی. لله الامر من قبل ومن بعد، د هر شي ابتداء او انتها دا حکومت او دا ټول د الله تعالی سره دی، هر شي د الله تعالی سره دی. هغه خپل رب داغه عبادت لپاره الله تعالی موږ دلته کې را لګلی ټول طاقتونه. ان القوه لله جميعا، ټول طاقتونه چې څومره دي دا ټول د الله تعالی سره دي. ټول طاقتونو ولا ذات هغه د الله تعالی دی. ولم يكن له شريك في الملك، دا ټول زمکه اسمان کائنات پیدا کړلی، په دې کو سره بل څوک شریک چرته نه، دا ټول یوازې پیدا کړلی. ولم يكن له شريك في الملك، داغه چې څوک شریک نشته. ولم يكن له ولي من الذل، نسو داغه مددگار شته. متخذ صاحبه ولا ولدا، نه داغه خبر او نه چې اولاد شته. اغه الله تعالی له ما فی السماوات، داغه اسمانونو او زمکو کې چې څه دي ټول د الله تعالی دي. دا ټول سيزونه موږ تاسو په نظر راځي یا نه راځي، دا ټول د الله تعالی دي. له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما، او څه چې د دې زمکه اسمان په منځ کې دي دام د الله تعالی دي. وما تحت الثرى، او څه چې تحت الثرى لاندې و مزمکه دا ټول. والجبال ارساها، او غرونه دا ټول د الله تعالی دي. اخرج منها ماءها ومرعاها، دې غرونه الله رب العزت غیاګان راخیږي، او هغه غیاګان او واخه او دا شانتي ابو چینی د الله تعالی دین او باسي د فائدې نور څه ډېر شي قیمتي چیزونه هغه دې غرونه کې الله تعالی یې خېدي، ډېر معدنیات او ډېر قیمتي ګټي د الله رب العزت دې غرونه کې یې خېدي. غرونه الله تعالی انسان ته څومره فائدہ رسي. انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، الله رب العزت د وریځونه باران وري او شبو باران الله تعالی د وریځونه راوباسي، او زمکه ته چې الله تعالی باران دا نازلي، دغه باران چې زمکه تراشي. وانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، الله رب العزت داغینا هغه باران په ذریعه سره زمکه نه فصل غیاګانې غلي او کور او دا شان کوم نه خونان او کجوري
او قسم باغونه د الله رب العزت د ځمکې نه چې راوباسي راخیږي اوبه قسم اوبه الله رب العزت په ځمکه کې پیدا کړلي تروي اوبه دي بعضې او بعضې خوږې اوبه دي هذا ملح اجاج دغه شان کوم دی الله رب العزت خوږې اوبه بعضې کویان هغې نه خوږې اوبه راوځي دا شان دي سمندر هغې کې بعضې سمندري هغې نه هغې اوبه خوږي او بعضې هغه ملح اجاج ډېرې زیاتې تروي دومره تروي چې ډېر تریوالي د وجې کوم دی هغه ډېرې زیاتې ترخي نو هغه الله رب العزت هغه موږ تاسو چې کوم دی دغه حکم فرمایي چې دا ټول کائنات دا زما په قبضه قدرت کې دی چې خوږې اوبه او تروي اوبه دا په سمندر کې یو ځای چلیږي یو پرده الله رب العزت په منځ کې اچوله چې خوږې اوبه هغه چې تروو ته نه ځي تروي اوبه هغه خوږو ته نه ځي ومن كل تأكلون لحما طريا او تاسو دغه خوږو اوبو کې میاني او تازه غوښی او دا شان کوم نه په د تروو اوبو کې الله رب العزت میان د خوراک سيزونه دا پیدا کړلی نو هغه الله رب العزت دومره د کائنات نظام دا یوازې چلی ځمکه اسمان او دا شان د ستوري دا اسمان کې ستوري الله تعالی پیدا کړلی دا څنګه دا ټول الله تعالی پیدا کړل ټول نظام الله تعالی چلی الشمس والقمر بحسبان نور څنګه لپاره الله رب العزت د ګرځېدو یو انداز یو زینه دا مقرر کړلی وبالنجم هم يهتدون ستوري الله تعالی پیدا کړلی ستوري مخکم او وسم سمندر کې یا په ځنګلو کې څوک رواني نو د ستورو نه لار چې هغه معلوموي نور څه شی سره نه د ستورو په ذریعه سره هغه لار معلوموي چې ما څومره مزل وکړو کم طرف ته زه روان یم نور خاطه طرف ته روان یم نور پرېوتو طرف ته روان یم مشرق مغرب جنوب شمال ته روان یم دا ټول پلانکي ملک طرف ته روان یم ځنګلو کې هم دا شان کوم لارې د ستورو په ذریعه سره معلومولي موسم دا دغه په ذریعه سره معلومو ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب دنیا دا اسمان د الله تعالی په ستورو سره مزین کړل ستورو سره الله تعالی خایسته کړل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر نور څنګه ستوري د الله تعالی د خپل حکم تابع کړلی دا د الله تعالی تابع دي تار نور راخیږي د الله تعالی د حکم نه بغیر د راختې نشي د الله تعالی حکم نه بغیر د پریوتې نشي دا شانتي ستوري دا شانتي څنګه دا ټول د الله تعالی حکم ته محتاج دي یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هغه الله تعالی د شپې دا غینه چې روز جوړي روز ته هغه ته واغوندي او دا شان کوم دی ورځ دا روز بجا شپه راولي او دا غینه چې شپه جوړ شي دغه موسمونه بدلی يرسل الرياح مبشرات خوشخبری ورکون کی هواګانی الله تعالی دا راولي او هغه خوشخبری ورکون کی هواګانی باران ضرورتي هغه الله تعالی چې کوم دی هغه باران هغه وری انسان خپل ځان ته سوچ کې دا شان انسان دی انسان الله رب العزت دې څنګه څه طریقې سره د پیدایش کړل چې د سلوخ ورځې بعد چې کوم هغه د جسم کې څه بدلون راځي غوخه جوړيږي وینه دا شان په اډو کې ثم كسونا العظام لحما بیا اډو کو ته غوخه الله تعالی غوندي فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين بیا الله رب العزت دا هغه وینو اډو کو نه د سرمنه یو بهترین انسان الله تعالی جوړ کی هغه بهترین انسان چې داغه په شان انسان بل څوک جوړول نشي او یو انسان د بل نه مختلف دی فتبارك الله احسن الخالقين نو برکت والا ذات هغه ذات چې هغه دومره بهترین انداز سره انسان پیدا کړي دومره بهترین انسان الله تعالی پیدا کړي هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله تعالی چې څنګه وغواړي نو په ګډه کې چې تاسو شکرونه جوړي او څنګه چې وغواړي یا شان چې شکل صورت د الله تعالی جوړي یو کس داغه چې سترګې پیدایشي ډونی ټول دنیا را جمع شي ټول دنیا د سرو زرو کې او دا په هغه باندې خرج کول غواړي لیکن الله تعالی ولا پیدایشي سترګې نه دی ورکړي یو سترګه څنګه خدای سترګې هغه کروڑا والا حصہ هم چې کوم دومره نظروم دغه سترګې کې نشي پیدا کوله هغه ذات ته وګونه پیدایشي چې کوم یو سړی ټول نه نو هغه کون بیا چې کوم ټول دنیا را جمع شي او ټول انسانان ټول ډاکټران
او ټول مشندري راجمه کی مال دولت راجمه کی وای چې دا وخت کې دا جوړو دله وخت برابرو دا چرته نشي کېده نه چرته شوی دی چې دا شانتي پیدایشي ورونو پیدایشي کونو هغه چې وخت دا چا برابر کړل هغه چې سترګا دا برابر کړل الله تعالی هغه ذات دی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله تعالی چې څنګه انسان پیدا کو هغه بیا څو بدلون دانش راوسته الله رب العزت موږ تاسو پیدا کړیو دغه یو مقصد لپاره چې تاسو په خپل نه پیدا شي ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون تاسو په خپل پیدا شوی که تاسو کوم پیدا کون کې یو ذات ته ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون یا تاسو یو خالق ته یا تاسو یو مالک ته چې تاسو پیدا کړی هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه تاسو کوم نه خاورنا آدم علیہ السلام الله رب العزت خاورنا پیدا کړل بیا انسان د یو نطفه الله تعالی پیدا کړل انا خلقناکم من ذکر و انثى نارینه او زنانه الله رب العزت ټول کائنات دا نظام دا چلی او دا څنګه کوم دا ټول مخلوقات د الله تعالی خور کړلی نو هغه الله رب العزت موږ تاسو پیژنو دا ټول کائنات دا زمونږ تاسو لپاره پیدا کړلی څنګه چې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للاخره او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دا دنیا دا تاسو لپاره پیدا کړی شوی دا او تاسو دنیا لپاره نه پیدا کړی شوی دنیا ته تاسو راغلی او دنیا کې بچی تاسو دا دنیا خپل مقصد وګرځوي او په دغه دنیا کې هر څه بیر کې بس هغه خپل دنیا په فکر کې بلګیای چې مال راته ملاوي شي عزتونه راته ملاوي شي د دې ژوند ژوندۍ راته ملاوي شي او د لګي زه همیشه روغ یم بیماری کم نه او د لګي زه همیشه ژوندې م چرته مرګ له ناراضي بوډاواله له ناراضي کمزورتیا له ناراضي ان دا چرته نشي کېږي دې لپاره تاسو نه پیدا کړی شي و انکم خلقتم للاخره تاسو لګي پیدا کړی شي د اخرت لپاره اصل ژوندۍ هغه د اخرت ته اخرت هغه ژوندۍ هغه په دې دنیا کې جوړیږي په دې دنیا کې څنګه جوړیږي موږ خپل رب هغه او پیژنو چې دا ټول مخلوقات الله تعالی پیدا کړلی موږ تاسو چې په نظر راضي یا ناراضي قرآن کریم الله رب العزت د ټول ذکر پکې الله تعالی کړل بار بار الله تعالی فرمایي دا ټول چیزونه الله تعالی پیدا کړلی دغه خالق او مالک نو هغه خپل خالق او مالک پیژنو هغه نه ویریږو او مې يتق الله يجعل له مخرجا اسوګي الله تعالی نه ویری تقوا اختیار کړه الله تعالی خپل رب وګڼو او دا په ځین کې دراله او چې واقعي زما رب الله تعالی دې هغه ما اني هر حالت کې زما سره موجود دی ټول مخلوق نه زه پنایم او مخلوق ما نه اني لیکن زه غلا ډاکا کومه غلطي جرم او ظلم کومه الله تعالی هغه په هر حالت کې ما اني الله تعالی نه زه پنا نه یم الله تعالی ما اني زه د الله تعالی بندایم دغه کس کوم دی د الله تعالی نه یریدون کې کس ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نو الله تعالی به هغه لپاره چې کوم دی بند لاري دا بلو کولاوي کی او دا زینب الله تعالی رزق ورکي داغه په وهم ګمان کې بني صحابه تیر شي دي هغه الله تعالی څومره غټي درجه ورکړوي دین د خاطره او اوچته درجه الله تعالی ورکړوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه څومره غټه درجه الله تعالی ته ټول مخلوقات کې ټول کائنات کې ټول زیات وخت هغه د الله تعالی حبیب هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی لیکن بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله تعالی څومره یرید ډیر زیات الله تعالی نه یرید الله تعالی ته بچي سجده کې پروتو اخفي هغه به ټول شپه چې کوم دی عبادت باندې عبادت کې او پړسي دي او دا به یرید چې تر دې پورې کچري وریز براله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک رنگ دا به کوم بدل شو او رنگ باندې چې په مخ مبارک باندې یو خوف او یره به رااله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وکړه دنه به تکله بار ته چې کله به وریز ویلا دا به دعا کوله یا الله تعالی زستانه دی وریز خیر غواړم اته چې بدی کې داغه خیر غواړم او یا الله تعالی چې دا تا کم دې طرف ته لګي داغه خیر غواړم او ستانه زه پناه غواړم د دې وریز د شر نه او څه چې دې وریز کې دي داغه د شر نه زه پناه غواړم او کم دې ته لګي داغه د شر نه زه پناه غواړم دومره به هغه د وریز په حالات کې وریز به ویلا دومره به نبی کریم صلی الله علیه وسلم رنگ دا بچي بدل شو او خوف او یره او ډېر ورختی پیراله کله بدن د تو کله بار د تو دا شان کوم دی عائشہ رضی الله عنها هغه یو پیله تاسو کو چې تاسو وریز وینای دا شان کوم تاسو رنگ دا بدل شي دا ولی
نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی اخوانی قومنا څنګه قرآن شریف کوم ذکر دی چې فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم مخکنی قومنا هغه من الله تعالی به عذاب راوست، هغه به د پیغمبرانو خبر نه منله، هغه به لیدو یو وریځه چې دا قوم عاد مثلا قوم عادو هغه طرف ته وریځه دار روانه و او هغه به خوشاله ده چې وریځه روانه ده او دا وریځ عارض ممطرنا د دینه موږ باندې باران وریږي او خوشاله ده چې اوس فات او هر څه به ختم شي، لیکن الله رب العزت باغی کې داغو لپاره عذاب او داغو لپاره چې کوم نه سزاګانی دا تیاری کړوي او هغه وریځ چې رااله نو هغه باران ورولو په ځای باندې هغه ټول چې کوم دی هلاک شو، الله تعالی په هغه باندې عذاب نازل کو تر څو پورې چې باران دا نو راورېدلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره یرید د سینې چې مخکنی قومونو باندې چې الله تعالی دغه طریقې سره وریځ په شکل کې عذاب راوسته هغه پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه باندې بچي ډېر زیات خوف کې به په ير کې به چې الله تعالی زما په قوم باندې چرته عذاب نازل نکي نو باران ورېدو پورې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره یرید دومره د الله تعالی نه چې داغه يروا فزړه کې هغه هغه د اولنی درستنو سید الاولین والآخرین امام الانبیاء دی او بیا هم د الله تعالی څومره یریږي د الله تعالی د عذاب نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره یریږي دومره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فزړه کې د الله تعالی يروا نو موږ سوچو کو چې موږ له الله تعالی نو څومره ير پکار ده موږ هر ټیم کې د الله تعالی د عذاب نه ویریږو د الله تعالی چې کوم دی د سزاګانو نه ویریږو دا څنګه صحابم دا فرمایي کله چې به ورځ راتله نو موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدو هغه به فورا مانځه طرف ته متوجه کېد هواګانې به راتلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فورا مانځه طرف ته متوجه کېد دا شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه طریقه وه چې کله به حادثه مصیبت بلاګانې دا به راتلې مصیبتونه نو فورا به الله رب العزت طرف ته متوجه کېد جمعه ته به او الله تعالی طرف ته به متوجه کېد او هغه ته به سجده لګوله نو موږ هم پکار دي چې هر وخت کې الله تعالی طرف ته توجه کول هر حالات کې الله تعالی طرف ته رجوع کول الله تعالی راضي کول خپل رب دغه چې نافرمانی نه کول هر حالات کې ځان ته کاته په دې حالات کې خپل رب ته خفه نه کم خپل رب هغه زمانہ خفه نشي دا څنګه صحابه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټول شپه به کوم نه هغه دا څنګه الله تعالی نه یریدو دا څنګه نور واقعات هم راځي یو کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول شپه چې کوم په جړه باندې تیر کړه تر ساره پوری په مانځ کې مخه بچي دا آیات وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله تعالی کته دیوله سزا ورکي دې قوم له سزا ورکي ان تعذبهم فانهم عبادك دا ستا بندگان دي او که ته دیو وبخي فانك انت العزيز الحكيم بشک ته غالب او حکمت والے سورہ مائده کې دا آیتونه الله تعالی ذکر کړلی الله رب العزت نے دا دعا کوله یا الله تعالی زما امت دا وبخي دغه یو آیات باندې ټول شپه تیر کړه ټول شپه چې کومه جړه کوي یا الله تعالی زما امتیان دا ټول وبخي د دې ګناهونه معاف کړي او د دې چې دوله سزا ما ورکړي دا شان کوم دی امام اعظم رحمت الله علیه داغه مبارکیم دا خبر راځي یو شپه چې کوم داغه یو آیات کې ومتاز اليوم ايها المجرمون دا آیات د بار لستو او ټول شپه جړل او ټول شپه بدق یو آیات کې تیر کړه ومتاز اليوم ايها المجرمون په کوم ورځ هغه دی آیات مطلب دا دی چې قیامت پر ورځ هغه مجرمانو ته الله تعالی وایي چې اے مجرمانو تاسو چې نیکانو جدا شئ ومتاز اليوم او جدا بکړئ شي نن ورځ جدا شئ نن ورځ اے مجرمان دا به کوم دی د نیکانو خلکو نه جدا شي نو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ټول شپه جاړي چې د سینا زه په کومه ډله کې ما زبا ګوره د نیکانو ډله کې پاتې شم کنه د سینه چې ما دغه مجرمانو په ډله کې چې جدا کی دومره بچي هغه یریدو چې الله تعالی د باباغو په ژوند کې دومره یراوه ابو بکر صدیق رضی الله عنه د څومره غټ فضایل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار د دنیا کې د جنت خوشخبری دا اورول دا شان د مبارک فرمایلی د جنت یو جماعت دغه سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی د جنت څومره دروازې دي هر دروازه هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته دا خوشخبری ورکی او هغه ته بچي هغه راغواړي یو دروازه وي چې ته زما د طرف نه جنت داخل شابل دروازه به تم غاکي بل دروازه به تم غاکي
هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره اوچتې درجې والا. حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د هر چا بدله هغه په دنیا کې ورکړله، ولیکن یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی، د چې په ما باندې څومره احسانات کړلي او څومره زما سره ښه کړلي، څومره زما مدد کړلی، د هغې بدله ما دنیا کې چېرته نه ده ورکړې. دومره زیات احسانات په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې، دومره اوچتې درجې والا په انبیاو پسې ټولو کې غوره صحابو کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکار وه چې هغه دا 100% هغه یقین وهم او دا ته پته مو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چېرته هم چې د خولې نه مبارک چې کومه خبره راوځي هغه چېرته دروغ کېدی نه شي. دا 100% چې کوم صحیح خبره ده. الله تعالی د ده په باره کې قرآن کریم کې چې ډېر آیتونه دا چې کوم دی رالیږلي، ډېر آیتونه هغې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ذکر دا موجود دی. د هغې باوجود د الله تعالی به دومره یره وه د ده په زړه کې چې ده به وي کاش زه چې کوم دی یو ونه وی یا چې کوم دی هغه تیزلی وی چې غوسه کړی وی ختمه شوی وی، یا چې کوم دی زه یو واښه وی ځناور راغلی وی څاروي راغلی وی زه یې خوړلی وی ختم شوی وی، یا چې کوم دی زه د یو ایماندار بدن یخته وی. دومره به د الله تعالی نه چې زه به الله تعالی مخې ته چې کوم دی ځم څومره چې کوم دی هغه به مخې ته به زه څنګه ودرېږم. حالانکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته بار بار چې جنت خوشخبریانې اورول وي، بیا هم د الله تعالی چې د ده په زړه کې خپله یاره دومره زیاته اچول وه. یو پله چې کوم دی یو باغ ته تشریف ویوړه، یو باغ ته لاړه، هلته کې ګوري یو مرغۍ هغه ناسته ده، یو ځناور ویلي ده هغه ناست دی، او هغه چې کوم دی هغه کله ویلي نو ډېر یخ اسویلی وکړو چې کاش چې زم چې کوم دی چې یو څاروی وی یو ځناور وی دا شان کوم دی څاروي هغو سره به حساب کتاب نه کېږي قیامت پر ورځ، خپل یو بل نه بدله واخلي او بیا به خاورې شي. او دا شان کوم دی زه یو څاروی د دې څاروي نو د څومره مزې دي لګیا دی په یخ سوري کې ناست دی، خوراک ستاکل الله تعالی ورکوي او قیامت پر ورځ به سره حساب کتاب نه کېږي. دومره به الله تعالی نه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا به یېرېده. دا شانتي عمر رضی الله عنه مبارک هم دا شانتي راځي. ده به هم چې کوم دی یو ډکې دا بعض وخت کې راواغست او هغه ډکې ته وي چې کاش عمر رضی الله عنه چې دا شانتي یو ډکې وی چېرته انسان زه چې کوم دی زه اډو پیدا شوی نه وی، کاش زه دنیا ته اډو راغلی نه وی، پیدا شوی نه وی. دومره به الله تعالی نه دا یره د دوی په زړونو کې پرته وه چې الله تعالی نه به د دوی یره دا موجود وه. حالانکې عمر رضی الله عنه راشدهم فی امر الله عمر، په ټولو حکمونو کې د الله تعالی حکمونه هغې کې سخت په پابندۍ سره عمل کوونکي هغه حضرت عمر رضی الله عنه. هغه عمر رضی الله عنه هغه په زړه کې چې دومره زیاته یره ده او هغې باوجود د کې عاجزي الله تعالی څومره یې ښې وه، څومره الله رب العزت په ده کې عاجزي یې ښې وه، الله تعالی له ښه طاقت ورکړی و، ښه قوت له ورکړی و، لیکن بیا هم د الله تعالی نه به دی یرید او انصاف به یې کو او الله تعالی دله بادشاهي هم ورکړې وه. هغې بادشاهۍ کې دی چې کوم دی ډېر زیات چې کوم دی الله تعالی نه به یرید او حکم او انصاف سره به یې حکمونه کول. او کله چې د وفات کېدو وخت راځي، وفات کېدو په وخت کې د ده زوی هغه چې د ده سر هغه په غېږ کې نڅلی او دی په هغې وخت کې خپل زوی ته وایي زما سر چې کوم دی کته په خاورو کې کېده. هغه زوی هغه وایي څنګه داسې کېدي چې تاسو کوم دی امیر المؤمنین هم یې، الله تعالی تاسو له هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه خلافت هغه هم درکړلی، خلیفه هم یې او دا شان کوم بادشاه او دومره غټه درجه ستاسو کوم دی څنګه سر چې کوم دی په ځمکه باندې کېدم. دی ته غوسه شو زما سر چې کوم دی دا په خاورو کې کېده. کله چې ځنکدن په حالات کې د دنیا نه ځي او مخ دا چې کوم دی په خاورو پورې مږي، په دغه پورې مږي په ځمکه پورې، او دا وایي ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ای عمره ستا لپاره هلاکت دی که چېرې ته خپل رب ونه بخلې، ته خپل رب ونه بخلې ستا لپاره هلاکت دی، هلاک شوې ته تباه شوې برباد شوې. حالانکې د ده په باره کې هم آیتونه نازل شوي دي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم بار بار چې کوم دی د ده خوشخبریانې ورکړلي. ده ته چې کوم دی هغه عشره مبشره په یو مجلس کې 10 صحابو ته الله تعالی د جنت خوشخبري په یو ځای ورکړله، هغې کې دی هم شامل دی. د هغې باوجود چې کوم دی دومره یېرېږي چې ای عمره که چېرې ته خپل رب ونه بخلې ته هلاک شوې، ستا به څه کېږي؟ مرګ د ځنکدن په حالات کې چې کوم دی خپل مخ هغه په خاورو پورې مږي. دومره چې د الله تعالی نه به یېرېد، خپل رب
هغه نه به دومره یره دیو په ژوند کې موجود و. نو هغه الله رب العزت هغه چې خپل رب وګڼو، رب پالون کې هغه یو الله تعالی دی، رزق ورکون کې هغه یو الله تعالی دی. یو سړی کدا وای زه خپل رب خبره منم خو پلان کې کس دار نه خپکی، پلان کې کس دا برانه چې خوشاله شي دا به خوشاله کم، دا خبره یاد ساتئ. یو کس هغه مخلوق راځي کوي او هغه کار باندې الله تعالی خپکیږي، یو کار دی هغه دې کوي نو الله تعالی دې خپکیږي، او کنه کې جو مخلوق خپکیږي نو موږ دا خلک بیا څه کوي؟ خلک راځي کوي چې خلک رانه چې ته خپنه شي، خلک چې هغه په مخ کې چې ته سترګې نشم خیر دې الله تعالی نه خپشي. دا څومره غټ ځان باندې ظلم دی، څومره غټ ظلم دی چې دا ټول کائنات د ځمکه اسمان دا ټول نظام الله تعالی ستاسو لپاره پیدا کړل، او ته هغه رب هغه په لږه خبره باندې مخلوق لپاره چې کوم دی خپل رب هغه خپکای. دا خبره یاد ساتئ، یو انسان الله تعالی خپکای او مخلوق خوشالي، نو هغه مخلوق دا به چرته خوشاله نشي او الله تعالی هم خپکو. الله تعالی وي دغه مخلوق دغه بدیم زه خپکم او زه خاصه خپکلم. او که یو سړی دا اراده وکي زه خپل رب هغه په هر حالت کې زه خوشالوم، خپل رب هغه په هر یو کار کې به خپل رب رضا دا به زما مخې ته که مخلوق خوشاليږي نو هم که مخلوق راوړي هغه کار نه خپکیږي زه خپل رب خوشالوم، لانکه کار کوم پاغه مې زما رب خوشاليږي خو مخلوق را نه خپکیږي. مخلوق راته وي ته د دې طریقې سره واده وکړه، ته د دې طریقې سره کویدنه وکړه، ته د دې طریقې سره چې کوم دی غم وکړه، او ته د دې طریقې سره مړی پسې خیراتونه وکړه، مخلوق په دغه باندې خوشاليږي. زه مخلوق هغه بچر ته نه خوشالوم، خپل رب خوشالوم. الله تعالی فرمایي چې د زم خوشاله کړم او هغه خفه خلک دغه بدیم زه خوشاله کړم. دواړه فائدې وشوي. دغه شان کوم موږ دا خبره مخې ته یاد ساتو چې خپل رب په هر حالات کې خوشالول. صحابه اوچته درجه والا دا خو یو دو صحابه ما تاسو ته واقعیت بیان کړو چې هغه حالانکه دنیا کې بار بار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبه مبارکه هغه ته خوشخبری د جنت ملاوي شوی و، لیکن بیا هم د الله تعالی نه یره دا څومره و څومره یره چې هغه به دا هم نشو برداشت کولای چې زه اړو پیدا شوی نه وي، زه واخه وي، زه چې کوم نه ساروي یا زناور وي چې هغه قیامت ورځ به څه حساب کتاب کیږي نه، هغه به چې هغه بخاوري شي، هغه بخاوري شي. دا شان کوم نه زم قیامت پر ورځ دا خاوري شي وي، لیکن دنیا ته چې کوم زما قیامت پر ورځ زما سره حساب کتاب نه وي، الله تعالی ته مخامخ کېدل نه وي، نو هغه الله رب العزت هغه نه چې هغه یره زمونږ تاسو اعمال دي مونږ تاسو خدای الله تعالی زیات ویریږو د شپې د ورځې په هر حالت کې الله تعالی نه ویریږو. الله تعالی یره دا زمونږ تاسو مخې ته چې الله تعالی زمونږ تاسو چې تخفن شي، هغه الله رب العزت چې مونږ تاسو نه بشمار نعمتونه کړلي هغه مونږ شمارل نه شو. وان تعودوا نعمت الله لا تحصوها، زما نعمتونه شمارل غواړئ زما نعمتونه شمارل نه شي، دومره نعمتونه مونږ تاسو باندې کړلي، هغه نعمتونه بشمار نعمتونه هغه بشمار نعمتونه شکریا مونږ تاسو نه شو ادا کولای. کله دا یو نعمت شکریا ادا کو دام لوی خبره ده، دام لوی خبره دی یو نعمت شکرې دا چې مونږ ادا کو دا شانتي بشمار نعمتونه هغه ټول باندې الله تعالی شکر ادا کول، الله تعالی دغه باندې خوشاليږي. زما حکمونه خلقو مني، ما چې کوم پیغمبر دوی تر لګل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داغه طریقې دا ژوندې کی، هر وخت زمونږ تاسو مخې ته د پیغمبر طریقې دا موجودي، لکه څنګه چې موږ سوچ کو خپل کمې کوتاهه دا ځان نه وباسو، کم کمې کوتاهه غلطیاں زمونږ نه کیږي، هغه غلطیاں ما تعالی الله رب العزت اختیارات راکړلي، تاسو دلته راغلي یې چې په زور د لاس نه نه چې تاسو نه راتلې او تاسو راغلي یې نه، خپل مرزه می تاسو قدم اوچت کړل راغلي یې دلته کې دا څنګه الله تعالی موږ له دنیا کې اختیارات راکړلي. دنیا کې انسان خکول غواړي خلایو ته خود الله، بد کول غواړي بدلار داوته معلومه کړل چې دا لار غوړي جهنم ته تللا، دا د شیطان لار ده، دا د تاسو دشمن او زماده دشمن او تاسو دشمن لار ده. تاسو کوم لار خوخه ده؟ زما طرف ته چې کوم لار راغله هغه خوخه ده، که زما دشمن او تاسو دشمن طرف ته کوم لار تللا هغه لار تاسو خوخه ده. دغه الله رب العزت زمون تاسو په زونه کې داغه یره هر ټایم کې موجودي. لکه موږ سوچ وکړو مثلا چې یو انسان حدیث کې راځي، حدیث مفهوم دی دو اوازونه الله تعالی ډېر زیات ناخوښه دي، دو اوازونه الله تعالی ډېر زیات ناخوښه اوازونه چې ناخوښه دي
هغې باندې الله تعالی خفه کېږي زیات، الله تعالی به سزا هم زیاته ورکوي. الله رب العزت به دغې بنده نه ډېر زیات خفه کېږي، ځکه خو ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ناخوښه اوازونه ویلي دوه. هغه دوه اوازونه څه دي؟ موږ ورته لغونې سوچ وکړو. یو خادی په حالات کې اوازونه کول، یعنې چغې سندرې دا ویل. دویم د غم په حالات کې چغې وول او غم په حالات کې بقړې وباسل او جړاګانې کول. دا دواړه اوازونه الله تعالی ته ناخوښه دي. نن موږ خپل غم ته سوچ وکړو، خپل خادی ته سوچ وکړو. دغه دواړه اوازونه په دغه خادی کې هم کېږي او دا شان چې په غم کې هم کېږي. نو موږ تاسو بیا الله تعالی ته جړاګانې ولیکو، الله تعالی ته فریادونه ولیکو، یا الله تعالی زما دا انګور دسې، زما دا ورندار دسې، زما دا چې کوم دی بچی دسې دی، زما دا لور دسې، زما دا زوی دسې دی، یا دا شان کوم دی موږ دسې تیره پاتې شو، زموږ د مشران لاړو د دسې چلو شو دسې چلو شو. دا فریادونه بیا ولیکو. الله تعالی ته کوم ناخوښه اوازونه دي هغه دواړه چې زموږ په غم کې هغه موجود دي، زموږ په خادی کې موجود دي. یو سړی کله غم وشي نو هلته کې هم چې کوم دی ته ګورې دغه چغې باندې کې وباسل شي څومره، او خصوصا بیا زیات نه زیات چغې د زنانه دا ټول را جمع کېږي او هلته کې دغه چغې وباسي. نو تاسو سوچ وکړئ دغه دواړه اوازونه د الله تعالی ناخوښه شو. دغه ناخوښه اوازونه چې څوک کوي نو تاسو وایئ دغه منځونه بیا څه په کار رالو، د هغې دومره دیندارۍ او نصیحتونه او ذکرونه اوږدې اوږدې تسبیح دا چېرته لاړې؟ هر څه چې کوم دی دوړې شو. د الله تعالی هغه نافرماني وکړه، بیا غم خو زه په ځان مې نه پوهېږي. هغه ټایم کې به دې مې پیریان راغلي وو خادي. نو په خادی کې بیا ولې زنانه هلته کې بیا به چې کوم دی هلته کې لول به دې راغستې او ښځو به چې کوم دی هغه ښځې هلته کې به هم بیا لګي. په ځان مې رحم کول دي. دنیا دا لږ وخت دی، که چېرې یو زنانه یا نارینه په غمونو کې دغه چغې وباسي او جړاګانې کوي، په خادو کې چې کوم دی سندرې وایي او هلته کې بیا د خوشحالۍ نه چغې وباسي. دا یاد ساتئ دې باندې چې کوم دی نه الله تعالی څه نقصان رسي، نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نقصان رسولی شي، نه چې کوم دی په دې باندې اسلام ته څه نقصان رسي چاته رسي؟ دغه خلکو ته به رسي او دغه کور خاندان ته به رسي، دغه کور هغه لوی مشران کسران ټول ته به دغه نقصان او وبال دا به رسي. دې وجې ځان مې رحم کولی. دنیا دا لږ ژوند دی، انسان د دې دنیا نه تلونکی دی. بیا به چې کوم دی دغه چې څه اعمال کړلي ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، یو ذره خیر کړي هغه هم بیا دی ویني، او یو ذره شر کړي هغه هم چې دی بیا چې قیامت کې او په مرګ کې او قبر کې دا ټول به هر څه چې درته ښکاره شي. نو دغې وجې چې کوم دی لږ ژوند دی، هېڅ چا ته پته نشته. زما 100 کاله به عمر وي، زه به چې 100 کاله به دنیا کې پاتې کېږم، زما به چې کوم دی 40 کاله عمر وي، 40 کاله به عمر وي، یا به یو ورځ عمر وي. دغه هېڅ ته پته هم نه لګي. دې وجې کوم دی ځان مې رحم کولی. بل چاته مه وایه پلان کې کس چې کوم دی دا چغې وباسي، بل کس چې کوم دی ځان چې خپل هر یو کس هغه خپل ځان چې کوم دی په قابو کې کړي، غم په حالات کې هم خپل رب راضي کړي او دا شان نور کوم دغې دعوت ورکړي. خادی په حالات کې هم خپل رب راضي کړي، دا شان کوم ځان باندې رحم وکړي، خپل ځان باندې رحم وکړي. که چېرې دغه دواړه چغې اوازونه دوی په دې دواړه غمونو کې خوشحالو کې دغه اوازونه اوچتېږي، نو چېرته چې د خلکو منې الله تعالی چاته رحم نه فرمایي. دغه خلکو نه به الله تعالی خفه وي چې الله تعالی خفه شو تاسو هغه آیتونه واورېدو چې چاته الله تعالی د شر اراده وفرمایي ټوله دنیا را جمع شي. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، هغه څوک لرکوونکی نشته. تاسو بیا سوچ وکړئ که چې ټول مال ستاسو رشته، هر څه تاسو رشته، ډاکټران هر څه موجود دي، یو سر دړ، یو چې کوم دی د ګوتې دړ، یو د اخوې دړ، دغه یو دړ چې کوم دی دغه بیا چېرته مال تاسو له ختم نه کېږي، ډاکټران به تاسو له ختم نه کړي. یو رګ الله تعالی بند کو د جسم، الله رب العزت هغه ذات چې بیا ټوله دنیا را جمع شي، هغه یو د وینې رګ هغه له کولول غواړي، دا چېرته بیا نشي کولاوی دی. هغه تکلیف نه لرې کول غواړي، هغه بیا چېرته نشي کېدی. دغه دنیا دا مختصر زندگی ده چې دې کې موږ الله تعالی خپل رب خپل پیژنګلو لپاره پیدا کړو چې ما وپېژنئ، او دا دنیا خپل مقصد مه ګرځوئ. په دې کې خپل نفس خواهشاتو پسې مه ځئ. د هر چا زړه به دا غواړي په خادی کې موږ چې چغې وولې، سندرې ویلې، او چې دا نافرمانونه کارونه خو کولې، او دا شانتې په غم کې دا شانتې لولې بقړې او اوازونه خو باسلې. دغه دواړه چې الله تعالی ناخوښه اوازونه دي، دغه چې په خپل ځان ساتل او خپل رب نه یریدو چې خپل رب ته زه مخامخ کېږم. په دغې دواړو حالاتو کې چې ما چغې وباسلې، دا ناخوښه چغې
دغه دواړو کې چې ملوث ما الله تعالی چې موږ مخامخ شي دغه به څه جواب ورکو دی وجه دا موقع الله تعالی ماته په لاس کې راکړل چې شوي دغه موږ توبه وباسو آینده لپاره دا اراده وکړو چې بیا به کوم دی د الله تعالی نافرمانی دا به چرته نه کو الله تعالی نافرمانی دا به نه کو دا مختصر زندگی ده دغه مختصر زندگی کې بیا څه پته لګي زموږ په قسمت کې یو ورځ شته یا نشته بیا د مبارکې ورځې شپې راځي که نه راځي څنګه چې دا میاشت رجب دا ختمه شوه او اوس د شعبان میاشت دا را روانه ده دا هم د خیرونو او برکتونو میاشت ده دې پسې بیا د رمضان مبارک میاشت ده چې هغه ټولو کې غوره میاشت ده په میاشتو کې ټولو کې غوره میاشت خوښه میاشت الله تعالی ته هغه د روژې مبارکې میاشت ده نو دا میاشت دام چې کوم دی د الله تعالی خوښه میاشت ده په دې کې الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف نه کم کارونه دي هغه کول غواړي کم نه منع فرمایله او کم کارونه نه دي کړي هغې نظام چې ساتل پکار دي مثلا دا راتلونکې میاشت چې کوم ده دی د شعبان میاشت وي دغه میاشت په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبادت طرف ته به ډېر زیات متوجه کېد صدقه خیرات طرف ته به ډېر زیات متوجه کېد په دې کې 15مه شپه ده هغه بعضو حدیثونو کې چې کومې د هغې فضایل راغلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې د مړو لپاره قبرستان ته تلو یو پیره خپل ژوندګۍ کې یو پیره چې کوم دی جنت البقیع ته تلو مدینه منوره کې قبرستان دی هغه جنت البقیع ته تلو هغه جنت البقیع کې د مړو لپاره الله تعالی نه بخښنه غوښته خپل ژوندګۍ کې یو پیره چې کوم دی هغه دغه د تللی دا شانتي په دغه میاشت کې زیات خیر او خیرات کول او دې کې چې کوم دی لازم کول نه چې یو سره به دا لازم کی دا دغه نه علاوه چې څه ټایم د چا زړه غواړي هغه خیر او خیرات د ځان لپاره کول او هر چا لپاره چې هغې ته ثواب بخي بعضې خلک چې کوم دی هغه خاص کي په دې راتلونکي میاشت کې د شو قدر چې ورته وایي شو قدر چې دا خاص کي په دغه کې د مړو لپاره خیراتونه کوي دا خیرات الله تعالی چې یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه لپاره نه مقرر کړی تاسو به خالص چې کوم دی د مړو لپاره خیرات هغه به شو قدر د مړو شو قدر دی نه څو ټایم د چا څومره زړه غواړي خپل مړي پسې هر وخت کې چې خیرات کولی شي او څومره زر د نه کېږي هغه د خیرات کولو هغه د خیر و خیرات دا رسول پکار دي یو سړی د شو قدر سره خاص کي چې زه په 15 شو قدر باندې په د مړو شو قدر دی مړي په شو قدر سره بېجني او مړي شو قدر مې سکی او مړي به شو قدر چې هغه انتظار کوي هغه وخت کې پوره هغه د څومره سزاګانې میلاو شي نو دا پکار نه دي چې یو سړی دا خاص کي چې خاص د شو قدر چې دا به د مړو لپاره کومه هغه دا مې ونه کوم مړي بیا خپي او روحونه راځي او دا پیسې ښځو جوړې کړي دې وجه کوم دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې شو قدر کې دا د دې لپاره خاص نه دی په دې کې به تاسو کوم مړو پسې خیراتونه کوئ دا د مړو شو قدر چې خلک وي یا چې کوم شو قدر کې به کوم تاسو ټوکرې ورغسي دا شو قدر دی دغه شو قدر دا د بعضو حدیثونو نه دا ثابته ده دغه شپه کې عبادت کول عبادت دام نه چې ټول راجم شي په یو ځای ناستې عبادتونه کوي نه څوک به نوي موضوعونه ایجاد کوي څوک څه کوي څومره چاوس کېږي یوازې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه عبادت ثابت دی خو ځان له یوازې عبادت کړي نه ټول صحابه راجم کوي ټول شپه عبادت کو یا خاص منځونه کول نو څومره چاوس کېږي ذکر اذکار کولی شي تلاوت کولی شي دا څنګه کوم منځونه کولی شي څومره په اسانۍ سره دې کولی شي دعاګانې غوښتې شي دغه غوښتو ا دروځي چې کوم دی تعالی الله توفیق ورکړي په دغه ورځ باندې پنځمې ورځ باندې روزه نسل دا شانتي پنځمه روز باندې روزه نسل دا مستحب خبره ده که چا ونه نسله نو ګناه پکې نشته چې بیا به ګناهګارېږي او دغه شانتي ده چې د راتلونکې میاشتې ده هغې د تاریخ یاد ساتلو مبارکي حدیث کې چې تاکید راغلی چې تاسو د روزې لپاره د شعبان میاشت د دې روز شمارئ داسې چې تاسو بیا ته پته نه او رمضان مبارک راغلی او تاسو ډو پته نه د دې وجه ته یو میاشت مخکې تاسو د شعبان د میاشتې روزې دا شمارئ چې نن د شعبان د میاشتې دا روز ده چې تاسو پته لګي چې د دغې میاشتې یو کم 10 شو که 10 شوي نو بل دا بیا رمضان روزه مبارکه وي دغه شانتې دې متعلق چې کوم دی بعضې خلک دا کار کوي چې شو قدر په شپه یعنې 15 په شپه باندې خلک حلواګانې پخوي دام چې کوم دا دم په دین کې یو اضافه کول دین کې اضافه کول دا نشته چې ته به
الوا چې دا به خاص طور سره د دغه 15 شو قدر په شپه باندې دا به پخای. بعض خلک دا وایي چې دا خبره مشهوره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک چې کوم دغه شهیدان شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حلوا پخکړو هغه حلوا خوړلوا یا دا شانتي حضرت امیر حمزه رضی الله عنه هغه شهید شوی هغه ثواب لپاره خلکو به حلواګانې پخولې او دا به خیراتي ورکولې. دا ټول چې کوم ځان نه خبرې جوړولې او دین کې چې کوم اضافه کولې چې بدن کې ځان نه اضافه کوي. یو کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم لازم نه ګرځولې هغه څوک لازم ګرځي دا کس چې کوم دی فقط بوء مقعده من النار. د چې کوم ځان په جهنم کې د ناستې ځای جوړ کو. یو کار په اسلام کې ضروری نه دی، صحابه ضروری نه دی ګرځولې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ضروری نه دی ګرځولې، الله تعالی دغه حکم نه دی کړی. ته چې کوم دی هغه کار ضروری ګرځي. دا کار دا ضروری دی لکه څنګه چې موږ تاسو موږ شو قدر دا ضروری ګرځولې یا چې کوم دا شانتي نور ډېر کارونه دا شریعت کې ضروری نه دي، صحابه نه دي کړی، نبی رسول الله نه دي کړی، موږ ضروری ګرځو. دا کار دا په دې کې چې دا ضرور کول غواړي کوونه کې خلک د چې ملامت او بدره دی وي دغه یو کار ضروری نه وته ضروری وګرځو. دا او هغه څنګه ضروری وګرځو چې دا غوښنه ثواب اراده م کړي دې باندې الله تعالی ثواب ورکړي ځکه ضروری ګرځو. ما ثواب اراده دي وسره می چې دا کار زه ضروری ګرځم، دا ډېر ضروری کار دی، په دې باندې الله تعالی خوشحالي کې په دې باندې دومره ثواب دی، حالانکه هغه په شریعت کې هغه ثواب نه ذکر. تا چې کنه په دین کې اضافه وکړه د ځان طرف نه، ځان نه چې کنه دین کې زیاتې وکړو، او چا چې ځان نه دغه د بدعت ویلې شي، او چا چې ځان نه زیاتې وکړو د ثواب په نیت باندې یو دین کې اضافه وکړه فقط بوء مقعده من النار. د ځان په جهنم کې د ناستې ځای جوړ کو. د دې وجه کوم دی ځان چې کوم د هر کار چې تاسو کوی معلومات ته نه غو پرې دی، معلومات ته نه یا چې کوم تاسو سګران نه دی. هر یو وړي هغه وړي هم چې هغه تاسو تاسو کولای شي، هغه چې عالم نه تاسو کولای شي. دا څنګه بعض خلک هغه دغه شوق در پښپ باندې هغه پټاخي ډزي یا چې کوم دی لمبي ورته وي، دا کوم ډیر سخت ګناه دی. واړه ماشومان دغه نه منکول دا ډیر عظیم ګناه دی. یا دغه روپې ورکول دغه مور پلار دا په دغه ګناه کې رانو. یا دغه شانتي شوق در پښپ باندې چې مټایانې یا چې کوم اختر په شانتي وړول چې کوم نوې کپڑے جوړول د اختر په شانتي درجه دی ورکول دام چې کوم په دین کې اضافه ده، او دام چې کوم به اصله خبرې دي ته چې اصل او د دې بدین کې نشته. دا شانتي بعضی خلک د شوق در پښپ باندې لوخي بدل کی، یا چې کوم ډېر رڼاګانې په کور کې بلی کی، یا دا شانتي نور چې بتیانې دا بلی کی خصوصي چې کوم نور بتیانې راوړي او شوق در پښپ باندې بلی دغه رڼاګانې زیاتول یا بتیانې بلول یا چې کوم لوخي بدلول د شوق در پښپ باندې دغه هیڅ چې کوم دلیل دغه بې دلیل خبرې دي. دا څنګه کوم موږ تاسو دغه مبارک میاش را روانه ده دغه د مسائلونو ځان خبردار کو چې دغه مبارک شپه هغه کې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي النسم شپه د راتلونکي میاشتې شعبان النسم شپه الله رب العزت دنیاوی اسماء ته نزول او فرمایي، او دا وی چې ټول ډیر ګناهګاری هغه ټول ګناهګار الله تعالی معاف کوي، ټول ګناهګار الله تعالی معاف کوي سوا د مشرک نه. او یادا شان کومه کینه یو کس بغض او کینه ساتي داغه نه علاوه الله تعالی نور ټول چې په دغه شپه باندې هغه معاف کوي. یو حدیث کې دام راځي په هغه وخت کې صحابه په دې وخت کې د یو قبیله بني بکر هغه بيزي ډېر زیاتې وي، په ټولو قبیلو کې زیات بيزو والا قبیله هغه بني بکر قبیله و، دغه بيزي ډېر زیاتې وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې شپه باندې الله رب العزت دومره مخلوق معاف کوي لکه څومره چې بني بکر د بيزو یختدي، دغه بيزو یختومره دغه نوم چې زیات الله تعالی په دې شپه باندې هغه معاف کوي. سیوا د یو څو کسانو نه، یو سړی د مور خپل نافرمانه دی، یو سړی سحر جادو کوي، دا کس الله تعالی نه معاف کوي. دا شانته نارینه دي، نارینه پنسه دا د پړکونه پکته دا نارینه الله تعالی نه معاف کوي. یو بل څه چې کوم نه چاروانی دا الله تعالی نه معاف کوي، او بغض او کینه ساتي دا الله تعالی نه معاف کوي. شرابي دي هغه شرابي الله تعالی نه معاف کوي. دا ډیره چې کوم نه مبارک شپه ده دا کې چې موږ تاسو د هر ګناه نه هغه نه مخکې دا ګناهونو توبه وباسو، او دا شانتي دغه نسمه روز باندې چې کوم نه روزه نسل او الله رب العزت
د ټول شپه چې کوم د الله تعالی طرف نه اعلان کیږي په دغه شپه باندې چې څوک مغفرت غوښتونکي شته چې دغه ته بخښنه وکړم، څوک چې کوم رزق غوښتونکي چې شته دغه له رزق ورکوم، او څوک د مصیبت نه پناه غوښتونکي شته چې هغه له عافیت ورکوم او خیر او عافیت ورکوم، تر ساره پورې چې کوم دی د 15مې ساره پورې الله تعالی طرف نه دا اعلانونه کیږي. دا شان کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه یو روزه او د شپې عبادت ځان عبادت کړل، دغه دوه کارونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منقول دي. او دا شانتي حدیث کې دام راځي چې په دې شپه باندې الله رب العزت د مرګ کوم فرشته ملک الموت هغه د کوم دی د کوم چا روحونه به قبضه کیږي هغه فیرس الله تعالی هغه فرشتو لور کی په دې کال کې چې څومره خلق هغه به الله تعالی دغه روحونه هغه اوچتي هغه په دنیا نه زی هغه ټول فیرس الله تعالی چې کوم دی هغه فرشتو لور کی چې په دې کال کې راتلونکي شو قدر پورې دا کسان دا به کوم دی د دنیا نه زی. نو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بعضو خلکو نمونه هغه دغه مړو په پیرس کې راغلي او دغه کس لګي ځان له ونه لګي چې دا میوه کې زه به دې نه میوه خورم، او بعض لګي ځان له نکاح کې چې نکاح مې وکړ زه به واده کوم، او بعض لګي ځان له کور جوړي دا کور جوړوم زه به دې کې پاتې کېږم، او حالان کې دغه نوم هغه د مړو په پیرس کې راغلي، هغه نوم په د مړو په پیرس کې راغلي پته ته نه چې زما پیرس زما نوم هغه په دې کال کې فرشتو ته حواله شوی د مرګ فرشتو ته د دنیا نه تلونکي هغه لګي دنیا په کار کې دې وجه کوم دی دا مبارکه شپه موږ تاسو باندې را روانه ده، هغه د مخکې ټول ګناهونو توبه وباسو او دا شانت الله تعالی طرف ته متوجي شو. زمونږ څه پته لګي چې زمونږ نوم پکې راغلی، یو سړی هغه کفن چې کوم دنیا هغه کفن چې کوم بازار ته راغلی دکان ته راغلی او دې لګي ځان نه خبر دی کله غم خادي پای کې الله تعالی نافرمانی نه کوي، ژوندۍ د الله تعالی په نافرمانی کې تیری او دا ډېر پته نه لګي. دا لږ وخت دا موږ قیمتي کو خپل رب راضي کو ولک سمنه الله تعالی راضي کیږي په شرط د دې چې موږ دغه نافرمانی وسلم نه کوو، دغه نافرمانی نه ځان ساتو. یو سړی ډېر عبادت کوي خدای الله تعالی لږ نافرمانی کوي، نو الله تعالی ګوره په لږ نافرمانی باندې بعضي وخت خفه کیږي، او په لږ نیکي باندې الله تعالی ډېر زیات خوشاليږي. د دې وجه هر وخت کې څنګه صحابه به یریدو دا شانتي خپل ژوند کې موږ یې راولو ما یو منځ کو فرض بس موږ بیا یو موږ د څه ګڼو لکه چې موږ یو د سترګې د رب عمر الله تعالی چې د نافرمانی نه کړی بس جنت یې هغه ټول زما شو، دا شانتي نشي کېده. د دې وجه خپل عبادت باندې مې یریدو زمونږ عبادت هغه موږ تاسو معلوم دی هغه کوم حق هغه موږ نشو ادا کولای، الله رب العزت خوشالول داغه نافرمانی هر حالت کې زموږ تاسو مخې د جدان د نافرمانی کوم الله تعالی مایني او الله تعالی د مخامخ کېږي ما زما د مرګ هیڅ پته نه لګي. د دې وجه هر حالت کې نیکی کول یو سره سبحان الله وي الله رب العزت په دې باندې څومره زیات نیکی ورکړي، الله تعالی دوزره نیکی ورکړي دوزره ګناهونه معاف کړي. دا الله رب العزت تسیو په سبحان الله ویلو باندې څنګه چې ابي سعید الخدري رضی الله عنه ابي سعید سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال لا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایو یو کس دین عاجز دی چې هر ورځ څنګه هغه زر نیکی وګټي نو هر یو چې یو مجلس کې تاسو کو یو چې زر نیکی دا موږ کې څنګه چې سو ګټي بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل تل په سبحان الله ویل دا چې د زر نیکی د په عمل نامه کې لیکل شي زر ګناهونه دا د عمل نامه نه دا معاف کړی شي. دا څنګه سبحان الله ویل الله تعالی زر نیکی به دې منی ور کوي او زر ګناهونه دا الله تعالی معاف کوي. اجه څومره څوک په اخلاص سره وي دومره زیات الله تعالی دله زیات ثوابونه ور کوي. دا څنګه یو روایت کې راځي چې دله الله تعالی چې زر نیکی ور کوي او زر ګناهونه معاف کوي، او په یو روایت کې چې زر ګناهونه معاف کوي او لږ وخت کې سبحان الله ویل دې مې الله تعالی دومره زیات خوشاليږي زمونږ تاسو په لږ وخت لګي او ثواب کې څومره زیات دی. دا شانتي بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ابن عباس رضی الله عنه روایت ده چې څوک استغفار دا لازم وګرځي استغفر الله استغفار دې ډېر څه کلمې دي استغفر الله هم ده او استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه هم ده استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه چې څنګه چاته آساني استغفر الله په ټول کې آسان دي. استغفر الله ولې څوک چې استغفار د الله تعالی د بخښنه غوښتو
پښتو کې الله تعالی بخنه غوښته خپل ګناهونه الله تعالی باندې معاف کول چې الله تعالی ما ګناهونه ماته معافي ده بخنه وي الله تعالی بخنه غوښته چې څوک ځان باندې استغفار دا لازم کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي جعل الله من كل ضيق مخرجا هر تنګي کې الله تعالی د لپاره لار کولاوي او هر مصیبت نه الله تعالی د خلاصې ورکي هر پریشانی نه الله تعالی د نجات ورکي ويرزقه من حيث لا يحتسب او داسې زینب الله تعالی د رزق ورکي چې د په وهم ګمان کې بني دا په سمانه استغفار باندې الله تعالی دومره یو رزق فراخي او بے حساب رزق الله تعالی د ورکي د وهم ګمان کې نه غم نه الله تعالی د خلاصي او هر تنګای نه بند لاري الله تعالی دته د بند لاري هغه کولاوي دا بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای یو ایماندار کس هغه بخنه کوي استغفار غواړي الله تعالی بخنه غواړي او استغفار وي د ګناه نه وشي هغه ګناه الله تعالی در معاف کوي د دغه څو ګناه شو غلطي شو ا دې بار استغفار وي نو هغه ګناهونه هغه د الله تعالی معاف کوي او دا شانتي بل الله رب العزت انسان مې څومره چې مهربان دی او الله تعالی لږ یو څو سکندو کې یو انسان یو څو سکندو کې خپل رب کروڑاو نعمتونه او کروڑاو نیکي او کروڑاو رحمتونه دا دې چې حاصلوي شي دا شانتي چې دوه پیر الحمدلله سو کوی هغه نو الله تعالی راضي کیږي دوه پیر الحمدلله ویل څنګه یو کس هغه یو خوښ شی وخور یو خوښ شی دی وګی دی او دا یو سیده مثلا مټای دا هغه د وخوړل نو هغه نه مخکې چې د الحمدلله وي او کله چې هغه وخوړه نو بیا وروسته الحمدلله وي او دا شانت یو د وبوس کله مخکې الحمدلله وي د وبوس کله نو وروسته الحمدلله وي کم خوراک او کم کلو سیز هغه نه مخکې وروسته الحمدلله ویل شي یو خو الله تعالی دا هغه حساب کتاب نه کوي دویم الله تعالی دا هغه کس نه راضي کیږي څومره خپل خبره ده کله خپل طبيعت خوراک هغه دمو خور خپل طبيعت ټول شي هغه دمو سکو او شروع کې او اخر کې الحمدلله وي یو الحمدلله چې سکند په پوره نه لګي او شروع کې الحمدلله او په اخر کې الحمدلله وي الله تعالی تاسو دا خوراک حساب کتابونه کوي او په دغه ویلو باندې الله تعالی د نوم خوشاله شو الله تعالی چې خوشاله شي تاسو وای ورضوان من الله اکبر ذلك هو الفوز العظیم الله تعالی په قران کریم کې فرمایي چې د الله تعالی رضا مندي الله تعالی راضي شو دا ټول نه غټ نعمت هغه د الله تعالی رضا مندي ده ذلك هو الفوز العظیم دا ډېر لوی کامیابی ده لوی کامیابی تاسو چې کوم نه دوه پر الحمدلله ویلو باندې ملاويږي نو ولې چې کوم دا موقع دا منګه ځای کو نو مخکله موقع دا منګ ځای کو نو منګ له پکار دي چې په کثرت سره استغفار ویل او دا شانتي هر خلاص کاګ نه مخکي رسو الحمدلله ویل الحمدلله یو خامسن دعاګانی هغه خپل ځای باندې دي مسلم دعاګانی هغه ویل کوم مثلا یو سره خوراک بسم الله ولا برکت الله وای ک بسم الله ولا برکت الله ته يرشي بسم الله اول و اخره وای دا شانتي خوراک نه رسو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين دا ویل دې منی الله تعالی خوشالي کې دغه کې الله تعالی حمد راغی دې منی الله رب العزت راضي کیږي د خوراک حساب نه کوي او الله تعالی دغه راضي شو نو خوراک کاک منی الله تعالی خوشاليږي دې وجه کوم دې موږ خپل رب هغه خوشاله کو او دا لږ وخت دا چې موږ خپل اخري وخت وګڼو د سینا چې راتلونکي کال بیا روزه زمنګ نصیب کیږي یا نه نصیب کیږي دلته کوم دې یو څو ورځې ژوندۍ زمنګ دا کنه دا ټول دنیا فنا کیدونکې ده نو موږ خپل ځان پیژنو خپل رب پیژنو دنیا ته موږ کوم مقصد لپاره راغلیو نو الله رب العزت موږ دنیا او خاصه کې اخرت هم خاصه کې الله رب العزت موږ تاسو لپاره باندې عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله تعالی موږ سوي سوال دا غي عمل کولو توفیق راکړي یا الله تعالی ته زموږ راضي شي یا الله تعالی څومره کمې کوتاهي غلطیاں شي زموږ نه نافرمانی شي یا الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې خمات کړي یا الله تعالی ټول ګناهونه موږ ته معاف کړي یا الله تعالی کم کار مې تخفه کیږي یا الله تعالی نه زموږ شهادت نصیب کړي کم کارونه مې ته خوشاليږي هغه کول موږ له توفیق راکړي یا الله تعالی ته زموږ راضي شي یا الله تعالی څومره د خبرې لپاره ورېدو لپاره دلته څومره حاضر شي دي ټول بخنه نصیب کړي ټول نیک حاجتونه یا الله تعالی د زړه ارمانونه نیک الله تعالی ته پوره کړي ثم بیمارانو ته شفای کامله عاجل نصیب کړي یا الله تعالی څومره پریشانۍ کې مبتلا یا د پریشانۍ یا الله تعالی د غیب نه بندوبست کړي پریشانۍ حل کړي یا الله تعالی څومره ماشومان د څومره مدرسو کې سبق یا الله تعالی ټول قاریان کې
الله تعالی ټول عالمان به عمل جوړ کړي د دین داعیان یا الله دین دغه د دې زمنګ د علاقې نه ټول عالم ته الله تعالی خور کړي یا الله تعالی ستاسو نافرمانو زمنګ د وړو د غټو د بوډاګانو د نارینه او زنانو ټول یا الله تعالی ستاسو نافرمانو زموږ حفاظت وکړي ټول یا الله تعالی موږ په اطاعت باندې ولګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک یا الله تعالی طریقو مو توفیق راکړي الله څومره چا کړه مشکلات یا الله ټول مشکلات د غیب خزانو نه حل کړي یا الله تعالی څومره زموږ خپل خپلوان مسلمانانو فاسي یا الله تعالی ټول بخښنه نصیب کړي ټول درجات یا الله تعالی ته بلند کړي یا الله تعالی ټولونو کې زموږ خیرونه او برکتونه راولي افتونو مرضونو به برکتای نه یا الله تعالی سپیرتوم زموږ حفاظت وکړي یا الله تعالی هر قسمه یا الله تعالی ستاسو نافرمانی کارونه کې یا ټول زموږ حفاظت وکړي یا الله تعالی ته زموږ راضي شي اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين